السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه افسرعلي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیرالي او هرکلي وایو. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به موږ د میټر او د چک میټر د کنیکشن باره کې انفارمیشن شیر کوو چې آیا په میټر او په چک میټر په کنیکشن کې څه فرق دی. دا مخامخ تاسو ته ښکاري دا میټر دی، دا د دې پلس تایر دی، دا ماینس دی، دا ماینس دی او دا پلس دی. دا دی دغه باره کې هم تاسو وګورئ، دا میټر لګېدلی دي. دې کې دا دواړه تارونه چې کوم دي دا د ان تارونه دي او دا دوه تارونه چې کوم دي دا د آوټ تارونه دي. یعنې په دې کې دې ته بجلي راځي او په دې کې د دې نه بجلي آوټ ځي، یعنې کور طرف ته ځي. آوټ تار دی. دا موږ سره یو چک میټر دی. اوس موږ دې ته کنیکشن کوو. دا تاسو وګورئ، دا 0 میټر چک میټر دی، یعنې استعمال شوی نه دی. اوس موږ به دې ته کنیکشن باره کې زده کوو چې دې ته به کنیکشن په څه طریقه باندې کېږي او د میټر په کنیکشن کې او په دې کې څه فرق شته دی او که نه. نو د ټول نه مخکې دې کې دا څلور ځایونه دي، دوه ان سایډ دي او دوه آوټ سایډ دي. نو اول به مونږ د ان سایډ تارونه ولګو، یعنې که په کمو تارونو کې چې دې ته بجلي ځي نو هغه تارونه به مونږ اول ولګو. نو د لومبي کې به زمونږ پلس تایر راځي او دا به ښه صحیح ټایټ کړو. بیا به دې ته مونږ دا دویم ان تار ولګو. نو دویم ان تار چې کوم دی نو دا به مونږ په دې دویمه خانه کې په دې لومبي سایډ کې ولګو. دا به زمونږ نوټل یعنې یخ تار وي. نو دا به هم ښه صحیح ټایټ کړو. د دې نه بعد دې دوو تارونو کې به دې ته بجلي راځي، یعنې دا ان سایډ دی. دې کې که تاسو خیال وکړئ نو په میټر کې دا نوټل تار چې کوم دی نو دا دلته کې په دویم نمبر ځای کې لګېدلی و، خو دلته کې به مونږ دا په دې دریم نمبر ځای کې لګو. نو دا پکې فرق دی. او چې په دې چک میټر کې تاسو دا نوټل تار په دې ځای باندې ولګوئ نو مطلب د دې دا چې دا شارټ شي. اوس مونږ دې کې آوټ تار لګو. آوټ دا مطلب چې کم تار کې به د دې چک میټر نه په مخ کې باندې بجلي ځي. نو په دې کې د ټول نه مخکې به مونږ ګرم تار ولګو. دا دوه نټه دي پکې او دا دواړه به اول ډیله کوو او بیا به پکې ښه صحیح تار لګو او د هغې نه بعد به بیا دوباره دواړه نټونه ټایټ کوو. اوس په دې کې مونږ نوټل تار لګو، یعنې کوم کې په کم یخ تار کې چې د دې نه بجلي بهر ځي. نو کمې کې چې دا مونږ ښه ټایټ کړو. او بیا به اوس په دې کې تاسو خیال وکړئ دا اولنی تار او دا یو تار زمونږ ان سایډ دی او دا تار او دا زمونږ آوټ سایډ دی. تور تارونه او سره تارونه مونږ په دې وجه باندې استعمال کړو چې تاسو پکې د پلس او ماینس پکې تاسو ته واضحه پته لګي. په میټر کې په دې ځای کې پلس تار لګي
او په دې کې ماینس تار لګي او کوم سایډ کې چې تی بجلی ځي نو پای کې دې ځای کې ماینس تار لګي او دې ځای کې پلس تار لګي، یعنی پلس تار په دې ځای باندې دې ته بجلی ځي او په دې ځای ته واپس راوځي او په یخ تار دلته کې بجلی ورځي په میټر کې او دلته تی بجلی راوځي. او په چیک میټر کې دا چې کوم دی نو الټی په چیک میټر کې په دې ځای باندې ګرم تار دی چیک میټر ته ورځي او په دې ځای باندې آوټ واپس راځي او بیا په دې ځای باندې چې دې کې نوټل تار دې چیک میټر ته بجلی ځي او په دې تینا واپس راوځي. نو کله چې دا تاسو الته کې ډېر زموږ ملګري داسې الیکټریشن ملګري دا زموږ دا غلطي تینا وشي چې هغې لړ شي او الته کې میټر ته وګوري چې میټر خو هر ځای کې لګېدلي هغې وګوري چې بهی په دې ته کنیکشن په څه طریقه شوی نو هغې کې دلته پلس تار لګېدلي او دلته ماینس لګېدلي نو دوی هم هغه شان تارونه ولګوي نو چې کله پې بجلي را پرېږدي نو هغه دا خو په دې باندې چې کوم دی نو دننه شارټ شي نو تارونه وسوځي یا چیک میټر وسوځي یعنې نقصان وشي او جاني نقصان هم پکې کیدی شي. نو د دې نه ځان وساتئ د چیک میټر کنیکشن په دې طریقې چې دې ځای کې پلس تار په دې ته ځي په دې به واپس آوټ ځي او په دې به ان یخ تار ورځي او په دې به تینا واپس راوځي. نو او بیا په دې باندې به دا داسې ولګو او دا نټ به ټایټ کړو. دا د دې سمپل غونډه کې طریقه وه. نو امید کوو چې تاسو به زده کړي. بقایا دې کې مینیول چیک میټري او دا ډیجیټل نو د دې کنیکشن هم په دې یو طریقه باندې او کو ډیجیټل میټري او کو مینیول میټري نو دا کنیکشن د دې نه په هغه طریقې چې په کوم طریقه باندې تاسو دې نه مخکې ویډیو کې لیدلو. نو امید کوو چې تاسو به د چیک میټر د کنیکشن باره کې زده کړي وي. نو که ویډیو هم خوښ شي نو نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې نورو ملګرو ته فایده ورسي. زموږ الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور وهئ زموږ ملګرتیا دغه شان جاری وي.